السلام علیکم. وروره مظفر شاه باچا د بازونه خبرې کوم. نن موږ د دې سیند غاړې ته راغلي یو، کوم چې په د سیلاب راغلی او دا کم د منډې پولې وړلې دي او د خلکو ته دا وګوره، د عوامو ته چې دا کم زنانه او دا نارینه په دې اوبو کې روان دي او کم تکلیف دي ورته. زنانه هم په دې اوبو کې راغورځېږي، ماشومان هم پکې راغورځېږي. خو زه د حکومت د چارواکو نه دا سوال کوم چې ستاسو حکومت دی او خاص کر د KPK د محمود خان نه چې ستا په حکومت کې خلکو ته څه ریلیف میلاو شو. دې خلکو ته وګوره که نه، دلته د منډې په دې خوا کې دلته دونه شاورې او ګولډیزرې ولاړې دي چې 2 غنټې کار یې پکې وکړو د عوامو تکلیف به ختم شي. دونه مهرباني وکړه او زه د 4 DC ته هم ریکویسټ کوم چې راشه او دا خلک ته په خپل هم لږ وګوره، دفتر نه لږ روزه او دا وګوره چې د خلکو څه حال دی، چې څونه تکلیف سره دوی تېرېږي. د موټر سایکلو ته پکې وګوره، د ګاډو ته وګوره چې ټول پیدل روان دي. موږ له به څوک راځي دلته؟ د حکومت چارواکي خو هم صرف د اوټ دپاره دي چې اوټ له راشي، اوټ واخلي او بیا لاړ شي د دې ځای نه، او بیا د عوامو او د دې ولس اړو غم نشته. نو مهرباني وکړه، زه حکومت محمود خان ته هم سوال کوم او DC تا ته هم وایم چې راشه او د دې مخنیوي وکړه او د خلکو ته پکې ګولډیزر لګیا که او کم از کم لږه پیدل لار ورته پکې جوړه که. 4 پیپونه دې ورباندې نه لګي، 4 پیپونه لاندې کېده او د پاسه پې شینګل واچوه، سمه دمه لار ده. نو مهرباني وکړې او د دې غم وکړې چې د خلکو د تکلیف د ازاله ختمه شي. والسلام.